تاسو ته دا خپته ده بحمد الله چې یو ته نفل وای مخکې مونږ ویل یو ته غنیمت وای یو ته فی وای یو ته سلب وای دا ټول فرقونه الته شوي او دام واوره چې د نفل اطلاق په غنیمت او د غنیمت اطلاق په نفل هم کېدی شي او دام واوره چې د نفل اطلاق په سلب ام کېدی شي من قتل قتیلا فله سلب دام راتلی شي نو سورة الانفال کې ام دقه د غنایم خبره یو خاص خاص آیاتونه امام بخاری راخلی تانه تپوس کوي چې غنیمت سره څه وګو ورته وای غنیمت او انفال نفل خو هغه مال ته وی فی چې بلا جنگا ودا مالک الله او رسول د واک او اختیار دی الله او دی الله ذکر ور سره تبرکن تلذذن ده الله نو وډار شي اختلاف مکوي او اصله ذات بینکم ذات البینی اتفاق قائم کړي اختلاف ورک کړي ورا نفل باندې غنیمت اطلاق وشو کنه اله ريحكم فتذهب ريحكم ولا تنازعوا وڅنګه فتفشلوا وتذهب ريحكم اختلاف مکوي قوت بم ختم شي طاقت بم ختم شي الحرب يقال نافله عطيه د نفل ته ول نفل وای الک دا د جهاد نه علاوه او اضافي شی د جهاد غرض سو اعلا د کلمت الله آزادول د مظلومانو دفع د کفر او شرک او فتنه نو چې غنیمت د تنونی او د هغه اصلي مقصود نه اضافي او شی ده دا د بدر متعلق ګوره چې دوه واقعي یو خداره چې د بدر په غنایمو کې اختلاف واقع شو دا خو چون کې اوله معرکه وکنه د کفر او د اسلام منځ غنیمت ډیر ونیول شو نوجوانان ویلې چې دا ټول به منګه اخلو ولی وې منګ د مټ او د زور او قوت په طاقت غنیمت نیولې بوډاګانو تاسو کمزوري تاسو جنگ نشو کوئ جنگ منګ کړه منګ د خپل مټو بازو بزور بازو دا منګ نیولې آیات راغی چې نه ځوان او بوډا په مالی غنیمت کې یو برابر چا ډېر جنگ کړی چا لږ کړی دا غنیمت د صحابه او ځوانانو د بوډاګانو سره اختلاف مکو یو خبر دویم شان نزول کې واقعیه ده حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی د کافرانو یو مشر سعید بن العاص هغه سره ډیره قیمتي توره وه وی ما په د حمله او کاغه مې مړ کا توره مې ته واخیسته ما وی دا زما ده دا زه چاته نه ورکوم دا ظالم ما وجلی بیا آیت راغی قل الانفال لله ورسول تاسو د تملیک دعوی مکوئ واک او اختیار دی الله او رسول د چې څنګه تقسیمای البته سعد بن ابي وقاص ته د سعید بن العاص توره بیا ور کړم ده ځکه هغه چې واخیسته ولدا به بس مجموعه به دغه کې غنیمت کې هغه خفش چې هغه کله خفش نو رسول الله مبارک مسند احمد کې حدیث ده وی بیا مالی غنیمت نه تور او چته ک نبی ته ده قصلی کمانډر تعمیر المؤمنین ته ده قصل چې د مجموعه مالی غنیمت نم به تور انعام چاته یو شی به تور تنفیل ورکول غیر وتريدون ان غیر ذات الشوکت تكون لكم آیت څنګه ده تاسو د اراده وا چې کومه ډله غیر مصالح دي شوکت ویلي وسلې ته غیر شوکه غیر مصالح ولی بدر ته چې دی وتی او 300 دیار لس دا دی ابو جهل مقابله ته کدی ابو سفیان قافلې پسې دی ابو سفیان قابله غیر ذات شوکت معنی غیر مصالحه او ذات شوکت د چاوه د ابو جهل وا مشرانو صحابه څو ویل جنگ نه کوم قافلې پس راغلي تاسو اراده وا چې دا غیر مصالح جماعت تاسو شي او د شوکت معنی الحد تیزی تم وی جذبه تم وی قوت اله
مردفين فوجا بعد فوج ردفني واردفني او ډلې ډلې فرشتې راغلې ذوقوا باشروا وجربوا اردفنی ما نبات جماعت راغلې ذوقو د ذوقو مراد دلته معنا حقيقي وانه لې چې ذوق باللسان په جبت ساکل نه دلته معنا مجازي ذوق اوس برداشت کړي د عذاب اے کافرانو چې ایمان هم نه راوړل نو اوس د عذاب برداشت کړي ولی خدای نه وی فإما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم او بیا وای چې فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ورته وای ذوقوا اوس د عذابونه برداشت کړي باشروا وجربوا ځان ټینګ کړي د عذاب اوس تجربه وکړي د عذاب چې د دې ټینګېدو برداشت درکشته کنه اله وليس هذا من ذوق الفم فذوقنا د جبه څکل او د خولې څکل نه اله فيركم يجمعوا الا با کافران اول او اخر یو ځای کې بیا به جهنم ته او د شاله طرفه په گزارونه کوي چې منډه وهي کدی مطالبه او کا السلم والسلام والسلام سین لام میم دا ماده چې ارزه کې راځي معنا کې به صلح معنا کې به امن معنا کې به سلامتیا پرتای کدی مطالبه وکړه وزر خطه کړي چې روغه کو جوړه کو مصالحت فجنح تمور ته وزر خطه کا صلح ور سره وکړه دا آیت کم ځای کې ده لکه حتی یسخن فی الارض پیغمبر ته دا نه دی په کار چې قیدیان ور سره یا غاویا دی بدر چې پیسې والی دا پری دی بلکې دا چې وینه توی اسخان وینه توی ول ته وایو دلته معنا یغلبه کړي دا خو چې وینه دی توی کړه ته غالب هغه مغلوب شو کنه اله ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه مكاء دو معنا غانې یو معنا د مکا ده هغه اسې چغې وهل چې خوله کې د ګوتې نه یې ورکړ او دا موږ چې واړه ماشومانان اوس خو نه پوهیو دوه ګوتې ده دا مسبحه او دا وستا او د چپ لاس مسبحه وستا دا به خوله کې د جبې لاندې کړی زور به م وکړه نو شپېلی ورته وایي که څه شی وایي د هلکانو به دومره تیز وهه چې دا دې وخت کې کم د خطر په وخت کې د خطر زنګ ګوګو وهي هغې نه به م تیز اوس موږ خو به دې نه پوهېږو ماشومان جو نو دا دوه ګوتې د یمین مسبحه وستا دوه د شمال مسبحه وستا دا به د جبې لاندې کړې مکا شپیلي وهل ادخال اصابعهم فی افواههم ګوتې به یې په خوله کې داخلې کړل وایي چې هلته به صحابه مونځ کوو نو د دې عبادت بداو چې شپیلی به کول او چاکی به وهل چاکی دا چاکی ښه شی نه دی اوس غټه ټولمه یو مجلس کې بیان کې خبره وکړي خلک ورته لاسونه دومره څوک رد نشي کوی چې دا کار مه کوئ دا ښه عمل نه ده د دې په ځای الله اکبر ووایه سبحان الله ووایه الحمدلله ووایه ماشاء الله ووایه لیثبتوک وإذ یمکر بک الذین کفروا کله چې تدبیر او منصوبه جوړ کړه تا ته د مکې کافرانو چې یا دې په زنځیرونو باندې وتړي یا د جیل کې واچي یا د قتل کې یا د جلاوطن کې بس الله ستا د نجات تدبیر برابر کو د هجرت حکم ګوره بدترین د چارپایانو نه یو او کدابه تاسو چې دا وړو کتابونو کې وای یو دابه په عرف خاص کې ده یو دابه په عرف عام کې عرف عام کې دابه کل ما يدب على الارض ارسا والا زیروح چې په ځمکه باندې ګرځي او په عرف خاص کې ذات قوائم الاربع هغه زناور چې په څلورو باندې روان بدترین په زیروح کې بدترین په چارپایانو کې دی الله په نسبانه اسم ولی کافران چارپایان دي کنه قرآن کې الله وی اولئک کالانعام بل هم ادول دا چارپایان دي بلکې چارپایانو نه بدترین په دواب زیروه کې دی خدای په نزد په مکلفو کې چې دام په دوابو کې راځي ما یدوب اسم هغه چې حق ناوري کانه دي
البکم هغه چې ګونګیان دي حق نه وای الذین لا یعقلون هغه چې د زناورو په شان ته د ژوند مقصد خوړل سکل ود کېدل دي د ژوند د مقصد نه خبر نه دي منهج او شریعت نه خبر نه دي په عبدالدار کې د دې پلار احمد نومې ده او عبدالدار باندې مشهور او په دې کې یو څو کسانو آیات د دې متعلق نازل ده یا لکه دې کې ابو جهل دا دې کې ابو سفیان دا دې کې عتبه او دې کې شیبه او دا ټول دې په دې مصداق دا ګرځولې استجیبوا دلتا سین دا تا زائد را عجیبو تاسو اجابت وکي لله دی الله دی دعوت چې تاسو الله راو غواړي راشي رسول الله راو غواړي اجابت وکي اے دی الله او رسول اذا دعاکم لما یحییکم چې تاسو ته دعوت درکې دی هغه چې تاسو ته ژوند درکې یحییکم په معنا دی یصلحکم چې په کوم اشیاء کې تاسو اصلاح ده د دنیا او آخرت او د هغه امور دعوت الله او رسول در کې قران او حدیث نو ورته راشي واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه او یقین ساتي چې الله د بنده او د زړه په منځ کې ده الله تعالی د بنده او د زړه په منځ کې ده معنا د بنده د پټو رازونو نه الله خبر ده الا استجيبوا واجيبوا لما يحييكم يصلحكم وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبير بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فمر بالنبي دا دویم مغازی کې دا حدیث تیر شو یو ځای الا شابه فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي ألم يقل الله يا أيها الذين ما تا आवाज وکتر انغله ولې تا آیات نه دا اوریدل چې استجیب لله ولرسول قربان مال منځ کو وی بیا ما ته وی لأعلمنك اعظم سوره في القرآن زبتا ته بټول قرآن کې عظیم سورت خې مخ کې لدې چې لدې جمعه ته وځي وی حضور روانو زور سره روانو نو چې کله وته ته نږدې شو دروازې ته او حضور اراده و چې وسی فذكرت له ما وی قربان تاسو ما سره وعده کړی و چې له جمعه ته وځي د وته مخکې زتا ټول قرآن کې عظیم سورت خې وی ما ته وی چې ګوره تا الحمدلله ده کنه له حدثنا معاذ قال معاذ حدثنا شعبة عن خبير سمع حفص سمع ابا سعيد رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ام دغه حدیث په دې سند غم ذکر کړی ده وقال هي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني او دا مخکې دا تفسیر کې امتیر شو فضائل کې بیا رضی الله باب قول الله تعالى وقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة دا خبر ابو جهل هم کړي و دا عقبم کړي و دا عتبم کړي و دا ربيعم کړي و اے پیغمبر کته حق دا قران حق چې تا راوړې من خو نه منو او که حق نه منل موجب عذابي چې څوک حق نه مانی پاغي عذاب راځي نو خدای ته دی چې په موږ عذاب راولېږي کنه په موږ باندې د اسمان نه تندر دی وبو راواچي په اسمان نه د موږ باندې د کانو باران وکي نو چې نه را باندې دی وبو تندر راځي نه را باندې د کانو باران کیږي خو معلومیږي جنت ته حق او نستا قران حق العیاذ بالله کله چې دی ویل ان کان هذا هو الحق من عند الله کو قران حق دی الله دی طرف یې مونږ نه منو او نه منل ستا په فکر موجب عذاب دی فامطر علينا حجاره من السماء مونږ باندې بعد عذاب راشي اسمان نری په مونږ باندې کاڼي وری او اتنا به عذاب نری یاد دین هم سخت عذاب تیرا باندې راشي ابن عیینه وای سفیان ابن عیینه وای په قران شریف کې چې کمزه کې مطور راځي وای عرب او د باران د پرانه استعمال کړي وامطرنا علیه مطور السوء د کچ سره ما بلوتیانو باندې خراب باران ولیک الته ګوره د عذاب دی پر راغله کنه راغله نو سفیان ابن عیینه وای چې مطور عام طور سره عجم باران دی پر د ټک استعمالي
خو عرب قح دا د عذاب دی پر او د باران دی پر هغوی غیث استعمالی ښه الا عذاب نه د ذکر مطور په قرآن کې مگر د عذاب دی پر وتسمیه العرب والغیث او باران دی پر عرب غیث استعمالی او منگ عجم دی باران دی پر مطور او بوریز دی پر غیث الا رشا قال حدثني احمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن قردين صاحب الزيادي سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وياتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وانت وسو ګره مولانا سے والی قرآن حق نو نبی پاک حق نو ټول ارس حق وکړ دی نه منل حق نه منل موجب عذابی و سوال دا ده چې هغې غواړي عذاب او عذاب پې باندې نه راځي د هغې شکوک شبهات نورم زیاتي تاسو ته پته ده چې الله پاک د خپل نبی سره دوه وعدې کړې ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم دی مطالبه د عذاب مستاصل کوله انفرادی عذاب نه او عذاب مستاصل دا سي عذاب دې په موږ راولي چې تمام مکه ستا مخالف را دا ضرور په یو ورځ باندې مړ شي ختم دي او الله پاک وعده وا چې ته په یو قوم کې په ځا په هغې عذاب مستاصل نه راولم نو ځکه خو زه د دې مطالبه نه پوره کوم ته موجود او کله چې رسول الله مبارک هجرت وکړ د مکې نه بیا په مکه باندې وکاله قاطی راغله که رانغله دام په عام عذاب کې وکه نه وه مردارې او پاڼې به یې خوړلې بیا رسول الله ته جرګې لېږلې چې موږ ته دوه او تر څو چې رسول الله ونو عذاب مستاصل نه او دویم سبب د امن په ځمکه کې استغفار ده وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون علی رضی الله عنه وایي چې الله پاک امت محمدیه ته د امن دو سبب ورکړي یو سبب د رسول الله مبارک هستی وجود او یو استغفار وی کله چې رسول الله وفات شو وصال وشو سفر آخرت شروع شو وی د امن یو سبب الله د زمکه نه اوچت وی اوس امت محمدیه ته د امن یو سبب پاتې چې استغفار بس استغفر الله واستغفر الله الذي وړو کې غټ استغفار دا ال شف وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما شاب باب قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وانت فيهم يعني چې ته په مکه کې یې دا دای چې کوم عذاب مستاصل وړي دا بنره وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وسوګره چې دا کوم علاقو باندې سراغلن من به دا وایي چې دا د مجرمانو د جرایمو نه حوست لیکن د الله کور پکې متاثر شو کنه مدرسه متاثر شو کنه بوډۍ ښځه پکې متاثر شو بوډا متاثر معصوم ماشومانان پکې متاثر واتقوا فتنه لا تصيبن ذکر ورته الله وایي چې ته استا منون کی خو بیا عذاب نه راځي وبه قال حدثنا محمد بن نضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وياتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ګوره دی خو استغفار نه غوښته خو رسول الله خو مکه کې وکنه وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام اوس ورته وګوره ولی با الله دوی ته عذاب نه ورکوي معنا خامخا به ورکوي اسباب میں موجبه د عذاب موجود وهم دا اهل مکه یصدون عن المسجد الحرام بعد الهجرت مسلمانان له مسجد حرام نه منی کوي ولی رسول الله حدیبیه کې منع نه کړ اسباب موجبه اوس به عذاب راځي بیا راغی کنه باب قول الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله دا حدیث مغازی کې تیر تراغ جنگ وکي چې فتنه پاتې نشي دلته د فتنه نه مراد شرک غلبه د شرک دلته فتنه مراد انتها د ظلم غلبه د ظلم دا پاتې نشي ويكون الدين كله لله
اعلا د کلمت الله راشي مکه دار اسلام شي مظلومان د ظالمانو آزاد شي او ظالمان په فتونو باندې او په عذابونو مبتلا شي. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حبة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع ان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاءه فقال يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه وان طائفتان من ګوره بچی دا حدیث تاسو ته کم زیات دراغه کنه مغازی کې تیر چې کله د عبد الله ابن زبیر او د حضرت د مکه د مدینه گورنر د یزید د خوانه چې کم و او هغه ته اډر میلاو شو چې د ورشه د بیعت نه کوي او زما مقابل کې د هلته ناس خلکونه بیعتونه اخلي نو د سره جنگ وکړه نو ابن عمر ته د خلک رااله چې ابو عبد الرحمن ته ګورې نه الله قرآن کې وایي وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاسد هغه ورته ویل چې ته د یو ډلې سره ملګری شوی نه ولې خدای نه وایي چې دا وایي دې باندې موږ عمل کړی کنه رسول الله مبارک په زمانه کې چې مکه دار حرب مسلمانان مظلومانو ایمان به چراړو او به وهل او به وجل او به تړل د مکه ګرمو شګو باندې به واچول غټ غټ کاڼي به ورته بخیر بس هغه وخت کې منګه جنگ وکا مظلومان مزاد ک مکه مزاد کړه دین دی الله شو آلته د اعلا د کلمت الله د بار جنگ او دا اوس کم جنگ د عل الملک د په بادشاہي باندې ده په لحاظ ده کې د مغازی کې تیر ده شپ فما يمنعك الا تقال كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن اخي اقر بهذه الايه ولا اقدر په دې ټکی بالغ ونزان پویو کنه دلته ورتوي ګوره کان لګ څنګه چې الله ولی ته جنگ نه کوي یعنی یو ډلې سره ملګری شګن یا د ابن زبیر ملګری شه یا د یزید دی ورتوي یا ابن اخي یورار ای ورار اغتر بهذه الايه ولا اقاتل چې زدو کشم په دې آیات باندې او زه جنگ ونه کما احب الیا دا ما ته ډیره محبوبه ده من دې دینا ان اغتر بهذه الايه التي يقول الله تعالى چې زدو کشم په هغه آیت باندې چې الله فرمای ومن يقتل مؤمنا متعمدا ویدل ته خدا راغلی وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا نو تاسو یو ډلې سره وی زه په دې نه دوکه کېږم او زه چې په دې بل آیات دوکه شم په دې عمل وکم او ته ماته وایي چې بدې ولې نه کوې زه هم په دې باندې وکړم اوس یو طرف ته که د یزید ملګري دي مؤمنان د عبدالله د ابن زبیر ملګري دي مؤمنان او د مؤمن وینه خدای پاک حرامه کړې ومن یقتل مؤمنا متعمدا چې په هغه آیات عمل کوم نو د هغې په مقابل کې بدې باندې ولې نه نو زه د یوې ډلې سره هم نشم ملګری کېدی او پاتې شو جهاد وقاتلو حتی لا تکون فتنه وی دا خو موږ د نبي پاک معیت کې کړی فتنې نه مراد شرک هغه هم ختم کړی فتنې نه مراد د ظالمانو دباول هغه ختم او اوس علی الملک شاته الله قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر قد فعلنا دا کار من کړی دا من قتال کړی کافرانو ته فتنه ختم کړی د نبی پاک په زمانه کې چې مسلمانان لګو اسلام کمزور یو مسلمان دا یفتتن فی دینه پاغه به ازمایش په دین کې راغی چې مسلمان بشو ازمایش په پیراغی څو اما یقتلوا یا خو به مړ کدا مسلمان دا ول مکه دار هر و د ټول مسلمانانو تعداد تر شپږم کال د نبوت پورې اله د عمر په مسلمانانو دی څلويختو ته ورسې نو دا لګو کنه چې چا به ایمان راوړ یا به مړ کدا ول امتحان و اما یوسقو یا به وتړ په زنجیرونو کې دا دویم حتی کسر الاسلام مسلمانان ډیر شو فلم تکون فتنه بیا فتنه نه و پاتې مکه لاړ دار هر من دار اسلام فلم را انه لا يوافقه دا چا چې ابو عبدالرحمن ابن عمر ته ویلې چې ته ولې نه ملګری کېږې هغه ته پته ولګېده چې دا زه د ده نه څه غواړم اراده مې ده چې دی د راوځي میدان ته یا د ابن عمر سیډ والی یا د یزید دی خو دا زما خبره نه مني پوه خو شو که نه قال فما قولك فی علی و عثمان خبره بدله وی خنو د علی او د عثمان متعلق د څه خیال مغازی کې دی ونه ویل وی دا چې د احد میدان نه تښتېدلي اجکل आवाज وشو لا ان رسول الله قد قتل د دې حواله سره د خیال
یعنی د خیال دا و چې اوس به والی د دې حواله سره خپل نظر ورګ چاره دی غډیر بد کړي او کبیره ګناه کړي او فرار من الذهب کړي د ابن عمر موقف ته وسوګره قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان وې زما قول دی علي عثمان په حواله دار اما عثمان فکان الله قد عفا عنه الله پاک عثمان ته فکړي و چې کم کسان میدان نه وتیو لقد عفا الله عنهم خو هغه کې عثمان شامل نو چې خدای ورته عفا کړي فکرهتم ان تعفوا عن ولې تاسو به خفه کېږئ چې تاسو هم تېنه تېر شئ او د عثمان نامه وانلئ بیا تاسو ولې ویلي کېږئ چې خدای ورته عفه کړی و اما علي او که د علي خبره کوئ فابن عم رسول الله د نبي پاک د تروز وایي وختنه د رسول الله زوم ده واشار بيده او د برخه او کنه انتظامی امور ته د زوم ده واشار بيده او رسول الله په دې ګوته مسبحه باندې اشاره وکړه ابن عمر په ګوته باندې وهازي ابنته هغه ګوره قبر دادی هغه لور ده او بنته حيث ترونه او بل ځکه بل نسخه ده وهذا بيته هغه کور ته وګوره چې د رسول الله د کور سره لګیدل څنګه چې نسب کې قریب ده په هم جواری قرب و جوار کې قریب ده ام دق رنگ دی هر څنګه پاک او مبارک او منزه ده د سائل سوال دا چې فتنه نه د ابن زبیر او د زید ابن یزید ابن معاویه فتنه اراده و دی ورته وی وهل تدري مل فتنه ته پته شته ته فتنه پیژنې فتنه څه و کان محمد یقاتل المشرکین فتنه خو هغه وخت چې رسول الله مشرکین سره جنگ او وکړ دخول علیهم فتنه وليس كقتالكم على الملك دی وخت چې کم جنگ د حکومت دی پاره ده بادشاہي دی پاره ده قدرت دی پاره ده او هغه وخت کې دی پاره چې دا فتنه او شرک او کفر ختم شي او ظلم او اسلام غالب او کفر مغلوب شي باب قول الله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 مولانا صاحب اے نبی علیہ السلام تحریض تحزیز تشویق او ترغیب ورکه مؤمنانو ته جهاد حرض تشویق ترغیب تحزیز تحریض الفاظ مترادفه معنی واحد بارنګښتا کا تیز کا ترغیب ورکه د جهاد کچه ته تاسو کې شل مجاهدین په 200 بغالب کی او که تاسو کې سلی په 0 بغالب کی ګوره ابتدا کې حکم داو یو مؤمن بدل لسو کافرانو نه تختید په یو مؤمن د لسو کافرانو مقابله فرض او د لسو کافرانو نه تخته کبیره ګناه بیا د آیات منسوخ علم الله وان فیکم ضعف بیا ناسخ راغی بیا د یو مقابل کې 2 کافران و د جمهور رائے دار ترسو کفار کفرات د مؤمنانو 2 چندي معنا سل مؤمنان دی 200 کافران مؤمن په میدان نه بریدي تختی باندې کبیره ګناه ده او که کافران د مؤمنانو نه 3 چند 4 چندو نو کدی میدان جنگ نه اوزی نو دا ورته جایز هغه اول آیت ان یکم منکم 20 صابرون هغه یو پلس هغه منسوخ وسی او په 2 ده او بعضی د سیم وی چې کافران یو په 2 دي لیکن دا مجاهد میدان نه وزي دا وتل د 3 مقصدونو لپاره یو د فرار دا کبیره ګناه یو د تدبیر دیته وای یو طرف نوزی په بل طرف ورته راوي دا جایز ده یو پنا الی فئاتن یوې بل دسته سره میمنه مشامه سره یو کیږي مشامه میمنه سره او میمنه او مشامه د ریت سره د بل جماعت سره یو ځای کیږي تختینه دام جایز ده قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وكتب عليهم الا يفر واحد من 10 ور اول فرض چې یو بدله سنن تختیه فقال سفيان غير مرة الا يفر 20 200 او سفیان ابن عیینه بویله یو ځلنه په کرات مراتو
چې په یو مجاهد د شلو کافرانو مقابله فرض وا د شلو نه بنه تختیده بیا وای چې اول شلو بیا لشو بیا دو شلل ثم نزلت الآن خفف الله عنكم فكتب ألا يفر 100 من 200 او سل د 200 نه خو یو په 2 شو کنه وكان سفيان مرة نزلت حرموا بها بقتال يكون منكم 20 صابرون قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن شبرمه وای ویلګه څنګه چې په میدان جنگ کې سل مجاهدین به د 200 کافرانو نه تختی او سل به د 200 مقابله کوي نو په میدان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې مدقه مساله ده چې بس سل کسان د 200 او د دریو بچ سل کسان دی زین لړ د نور غاړه خلاصل باب قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم دا شل چې بلس او لس په دوو بدل کړه دا دی الله تعالی فضل او پتا سو باندې اسانی در باندې راوستا دی الله علم ازلی ابدی سرمدی کې دا و چې تاسو کمزور یې یو د شلو د لسو مقابله ګران ول يا قوله والله مع الصابرين وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا جرير بن حازم قال اخبرني زبير بن خليد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يكون منكم 20 صابرون يغلبون 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم الا يفر واحد من او مسلمانانو باندې ډېر تکلیف راغی چې په دې دا حکم فرض شو چې یو مجاهد بدله سو کافرانو نه تېخته نه کوي کار څنګه شي کنه غیم کا مصالح دی با وسله دی او په یو کس باندې لس کسان د څلورو پنځو طرفونو نه راشي دا ګران فجاء التخفيف اله فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر هغه شمیر کم کا ورته خو یو خبره ده من الصبر ورته ویلې کتا سو صبر وکنو الله تعالی به د اصل په 200 غالب کړي سورة براءة ورا براءت نو دا مخکې دا کتاب التفسیر کې دا تیر ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله فرض نه هم هجری کې حج فرشو ابو بکر صدیق زرو کسانو سره ولې یا کم او بیش ټول زر شوی او ورته ویل چې ته به الته دو درې اعلانونه کوي چې د سکل نه پس به مشرک ناراضي بربند به ناراضي او بیا دار چې زمونږ استادو په منځ کې الله پاک او د الله رسول اعلان براءت کې د مشرکینو نه به علی رضی الله عنه پسې ولې زکه چې کفار سره لس کاله جنگ بندي دس بندي معاهده و او قانون دره چې چا به معاهده کړي او مغه به ماته ولا یا دی هغه خاندان نو یو اعلان په ابوبکر کو او د دویم اعلان لپاره ورپسې حضرت علی ولې نو کتاب التفسیر کې تاسو ولته دا مخ کې یو ځای کې تیر شول ولیجا یو شی په بل کې داخله ول تو ویلې کېږي الا معنا د کفارو سره د زړه دوستانه مکوي چې د هغه د زړه رازونه تاسو د تاسو د زړه رازونه هغه سره ین او شوق ویلې کېږي دا اصل کې مدینه منوره نه تر تبوک پورې سفر یاره تاسو ته دا ډیر ځکه اخیری غزوه دا په شدیده ګرمۍ کې و 9.5 کیلومتره مزل وې تاسو ته ډیر لوی تکلیف په سفر کې اله لا یالونکم خبال ویل کېږي فساد خبال ویل کېږي تمنا او ارمان د مرګ یاره دا کافرانو منافقین نه دي د کوتای نه کوي په دې کې چې تاسو ته فساد نقصان ورسي او د کوتای نه کوي په تمنا د مرګ کې د همیشه وي چې تاسو مړ شي مسلمانان او د دې دعا او همدردی د مشرکانو سره ده ګوره دا منافقین برالو رسول الله مبارک ته د دروغ وزر کاو او بیا به ورته ویل ولا تفتنی سه ما ته زور نه مرا کوا ما شرموه ما پیغور مرا کوا خو زه ګوري کور می خالی ده نشم مطلب او د دواړو معنا یو ده ال شاب تاسو ویلې ما دای په کفر کې داسې سرعت سره داخليږي چې والمتفقات اړولې شوی الاوړ زمکه اتفقت انقلبت بها الارض
الله قوم لوط باندې شپږ خاریه الټا کړل ألقاه هوة اهوا القاه فيها هوتن د خواهشات په کنده کې چې کم خلق پریوتی دي قیامت کې به د جهنم په عظیمه کنده کې پریوزیل عدن خلد عدلا بأرض أقمت ومنه معدن ويقال في معدن صدق في المنبت صدق د جهاد د پاره بچاندې کې ده بعضو خلکو بچانده بدل خواسته او بعض بدل نه خواسته په زور بیراو قرآن ورته وای چې پیسې لګوي کده زړه په مینه یې ام ورکوي به او که په زور یې ورکوي به خو فایده بم دی کې وی چې د زړه په مینه باندې ورکا الخالف الذي خلقني فقعد ګوره خوالف د خالفون جمع ده ویلې کېږي هغه چاته چې د جهاد نه وروستو بې عذره پاتې شوي اوس دلته مراد سړي دي لیکن خوالف ښځو ته هم ویلی کېږي ماشومانو ته هم ویلی کېږي معمرو بوډاګانو ته هم ویلی کېږي دلته تېنه مراد ځوانان دي چې بلا عذره د جنګ نه اکثریت پکې منافقینو اله ومنه يقرب في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من الخالفة وإن كان جمع الذكور فإنه وای کته وای چې د مؤنث د مفرد خالفه راځي خالفه خو خزه ته وای د مؤنث ده نو د دې جمع د خوالف خو جمع مذکر ده نو د دې د مفرد څنګه خالفه راځي فانه لم يوجد على تقدير جمعه الا حرفان وای دغه د خوالف په وزن باندې په کلام عربی او په تفسیر مجاز القرآن دی ابو عبیده کې چې موږ څومره کوشش وکړه په ټوله محاوره د عربی کې موږ دوه صيغې پیدا کړې حرفان دوه صيغې فارس فوارس خالف خوالف او دویم حالک حوالک فخالف خوالف وای چیرته موږ په کلام عربی کې د مؤنث صيغه د خالفتون د پر پیدا وای مجا وای دغه دوه صيغې په دې وزن راغلي دي واغم د قشان دي فوارس او جمع فارسون ده حوالک جمع حالکون ده خوالف جمع خالفون ده اگر که دین مراد که خزی شي بیا به جمع خالفتون شي خدا تا تانیس سره بل صيغه په کلام عربي کې نه ولا الخيرات واحدتها خيرة وهي الفواضل دا څه معنا تا وکړه واحدتها خيرة وهي الفواضل او کنه اغه آیات شریف څنګه راځي الکه وای 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 دوی لپاره به خیرات دي او ګوره وهي الفواضل دینه مراد اغه هوري دي خيستا او منازل دي اعلی په جنت کې دی به ورستو کولای شي تر خپل نیټه مقرره پورې الشفا شفيع وهو حده والجرف ما تجرف من السيول والأدوية جرف ویلی کېږي ما تجرف من السيول والأودية په خوړ کې او په دې کندو کې چې کم سیلابونه راځي او غرار پکې وي نو دې ته جرف یا سړی یو بوتل اوبه په خېټه راواچي او ګړ ګړ کیس کې وای د قرنګ بدی ته د جهنم پر اور کېله هر نړیدون کې تحورت البیر بیر کوی و نړید او ال دی ولال دی د جهنم په غاړه بس ور پرې بوزینو اله لا واه ډیر چړیدون کې سلګي وهون کې مهربان فرقا نرم دل اله وقال الشاعر إذا ما كنت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحديث اذا ما قمت کله چې ز پاتسم ارحلها بليل او ز خپل وخه تیار کوم چې هغه تازه لنګ شوي د طلوع د پاره تأوه آهة الرجل الحزين ويغه په سلګو جاړي داس جاړي لکه یو غمجن مکلف ذوی العقول چې جاړي باب قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسول اعلان براءت د الله او د نبی د طرفه
هغه کسانو ته چې الله نبی پاک معاهده ورسره کړې وې لس کاله د جنگ بندۍ چې هغه مشرکان د مکه من اعلان براءت معاهده ختمه وقال ابن عباس رضي الله عنهما اذن يصدق قل هو اذن وای دا پیغمبر نه ده دی به ویل چې دا ټول غوږ ده د هر چا خبره اوري د هر چا د خبره تصدیق کوي الله تؤمنون بها وتزكيهم ونحوها كثير والزكاة الدعاء والإخلاص بس دی ته دعا وکړه چې د ګناهونو نه پاک شي ظاهرا او باطنا تصفیه د زړونو راشي تزکیه د ذنوبو نه راشي زکات له شرک نه راشي لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله یعنی هغه کلمه نه وایي چې په هغې باندې د دوی زړونه صفا شي د شرک نه چې کلمه د توحید يظاهرون يشبهون او دوی مشابه کوي د خپل بوتان د رب العالمین سره په معبودیت کې الله وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة واخر د کلاله په حواله چې څنګه مشتق ده او چاته وایي مخکې تیر ده پورا صورت چې آخر نازل ده اذا جاء نصر الله ده او دلته چې وایي آخر آیتن مطلب د براءت سورة البراءت آخري حصہ دلته نازل او کړي صورت په حیثیت چې بیا خو اذا جاء نصر الله ده باب قول الله تعالى فسيروا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله سالور میاشتې د حرمت د درې متوالی شوال ذوالقعد ذوالحج او یو میاشت پکې څه ده رجب نه دا درې اول کمی دي دا درې میاشتې د حرمت متوالیات چې دي کمی دي او بیا منځ کې ربیعین جمادین دی هغې بسې بله میاشت په دې کې تاسو ګرځئ په دې ځمکه کې خدا ګمان مه کوئ چې الله عاجزه د موږ نیوی نه شي چونکې دا میاشتې د حرمت او د احترام دی جنگ ډز بند کړه ستاسو وجل خو آسان دی وبه قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني وقال عن مشعل واخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه بموادين بعثهم يوم النحر يوادنون په نهم کال حج ته ولېږه او اعلان کوون کې ابو بکر مقرر کړه په یوم النحر باندې په منا کې یؤذنون بمنا الله یحج بعد العام مشرک دا اول اعلان چې سکال نه پس ګوري مشرک را نشي ولا يطوف بالبيت عريان دا دویم اعلان چې رسول الله د طرف اعلان د چې لغړ ببر طوافونه سړو د ورځې خزو د شپو کول دا بند یل قال حميد بن عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب وامره ان يؤذن ببراءه ورپسې حضرت علي ولېګا هغه ته ویل چې ابوبکر خو ټیک د زما خلیفہ د خو زما خاندان نه ده او دې سره موحده ما کړی د لیکل تا ده زه خو نشم مطلع تلال شه اعلان د براءت او د نقص تو وکاله علي صاحب هم اعلان وکړه به براءت د اعلان براءت چې الله او رسول د مشرکانو نه بری دي او لس کاله د دزبندۍ موحده ماته شول آذنهم انا اعلمهم مشرکان خپوي کپ د درو خبرو باندې مشرکانو نه برازي لغل توافونه بنئ زمنګ تاسو منځ کې موحده لړه ختم شو